چې کله ما یو مچھلی پخو کنه نو ورکوټې کټ کړې روړو او دې خوا چې ما داسې غټې ټوکړې روغتې صرف منځ کې کټ ور کړې دی نور نه. او د دې چې دا چې پخه شي دې طریقې سره دومره مزه کوي کنه ټری کې ښایسته ډېره ښکاري ټولو ته یو ځای کینی. نو دلته ما 2 چمچې ثابته دڼیا واغسته، سور مرچکې مې 1 نیم چمچ واغستو او سپرکې مې واغستې داسې نیمې چمچ نخې او اوږه شوه، ادرک شوه او شنه مرچکي شوه او که زیره د سره یې پکې واچو. دې کې به سرکه واچو، ښه ډېره سرکه وپکې اچو، لږه سرکه وپکې نه اچو او مالګه مو چې هېره نه شي سرکه پکې داسې وکړئ چې نیمه پیالې قدرې واچوئ او بیا پکې مونږ واچو د کټوۍ مساله 2 چمچې ښه ډکه، هغې کې رنګي که نه او دې کې پکې ما کورکمان واچولو نیمه چمچ او مالګه شوه او بس دا مې جوسر باندې ووخل. دا چې په جوسر وخی نو دې کې بیا هم دا دڼیا لږه ثابت نو دا ډېره زیاته مزه کوي. او دې مچھلي کې به دننه ډیپس کې کټس ورکوئ لکه ښه ډېر چې څومره زیات ورکړي. ما خو پکې کانټني هغه د چمچه هغې باندې مې پکې داسې دې الټه طرف نه ځای په ځای سوري موکو مال چې دا مساله پکې ښه ننوځي چې څومره زیاته دا مساله کې دا پرته وي دومره مزه شي. که تاسو سره ټایم وي دلته مې پکې کټ ورکړی و، منځ کې مې اوږد کټ ورکړی دی که نه همدې دپاره چې دا مساله پکې ښایسته دغه شي جذب شي. او بس مساله پې ولګوئ عام دغه کې 2 غنټې کېدی او که نه تاسو سره ټایم ډېر خو بس بیا مې چې څونه زیات ټایم کې خو دومره پخوي. نو څه ګورئ داسې هر طرف ته مې په مساله ولګوله که نه. او دا مچھلي چې ده زه به اوون کې پخوم. تاسو یې چې دی په تبخیم فرای کولی شئ او ډیپ فرای کولی هم شئ. که ډېرو غوړو کې د چا ډیپ خوښوي د چا وریته خوښوي، وریته هم دغه شانتې طریقې سره پخیږي خو زه به یې په اوون کې پخوم. دې سره زما کار ډېر زیات اسان شي دی اوون سره که نه. او دا به سره سرونه وو ښه دلته ما واغستو کوکینګ آیل تیل او هغې کې به زه لږ واچوم فوډ کلر، ځکه چې دا فوډ کلر چې دی هغه ټایم مسالې کې ما وانه چولو. که مسالې کې مې اچولی وی بیا هم ښه وه خو بیا زما لاس ډېر زیات زیړ شي که نه، ولې چې دا مساله خو په لاس باندې پې لګې. نو ځکه ما دا اویل کې واچوله که نه چې اویل خو په بروش باندې بیا ورته کېږي. وګورئ رنګ یې څومره ښکلی شو. بس دغه شانتې هر طرف ته پې اویل ولګوئ. ښه چې کم لوښي کې زه دا ږدمه د اوون والا چې خپله ټری ده هغه مې مته غوړه کړې ده، هغه مې ورته غوړه که تاسو چې په کم لوښي کې دغه کوئ او که نه دا بس اوس دغه شانتې پیس تاسو ډیپ فرای هم پخولی شئ بازار کې چې کم ملاویږي. او په طبخي کې په پوخ کې تاسو ته لکه ما دا آپشن درکو چې څنګه ستاسو خوښوئ. که په ګریل کې پخوئ نو بس دلته مې ټری کې ټوله کېښوه. د اوون څه دغه د طریقه کار دی هغه هم زه تاسو پویم چې هغې له به زه څومره ټایم ورکوم. اوون چې دی ما ګرمولو دپاره لګولی دی تقریبا 10 منټه مخکې ما اوون ګرم کو. نو چې 10 منټه یې پوره شو اوس ولا بیا ما فول ټایم ورکو که نه. دې له دا زه اوون کې کېدم نو زه به دې له اوس ورکوم 15 منټ په یو طرف 15 منټ په بل طرف. لکه دا به منځ کې زه بیا اړوم دا زه اوس نه تاسو ته ویم. او 10 منټه مې مخکې اوون لګولی و او دغه چې دی سنټیګریډ هغه ما کېښو پهله مې په 180 پرېښو خو بیا ما په 200 ته راوستو ځکه چې دا مال چې دننه پخه شي. او یو ځل مې راډ لاندیني بند کو، برني راډ مې ورته ولګول، برني راډ باندې ډېر ښکلی دي ته هیټ ملاوېدو. بس مزېداره مچھلي شوه تیاره. دې ته چې داسې یو ځای ټول کیني که نه دومره مزه کوي که نه. او زما په خیال نیمه غنټه مچھلي دپاره ښه کافي وي. او که اوچه اوچه مې خوښوي نو خیر دی بیا بله 50 منټ اوون کې ورکوي او سرکه ورسره تیاره کړي او خوند ترېنه واخلي.